ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك خپل لاسونه خپل سټونو پورې مه تړئ یعنی ځان نه ډېر بخیلان مه جوړوئ ټیک شو ګوره دا لاسونه چې سټونو پورې وتړلی شي که نه دا عرب د دې نه کنایه په بخل سره کوي صحیح ده د ده لاس بیا جیب ته نه رسي که نه هغه یې سټ پورې تړلي ټیک شوه نو د دې د وجې نه دې نه کنایه د څه سره شوې ده بخل سره بخل مه کوئ ولا تبسطها کل البسط او نه مکمل کلاوی چې بس کم ځای کې 10 روپۍ لګي هلته کې 50 لګوي ټیک شو نو ډېرې کلاوی هم نه او ډېرې راتنګوي هم نه فتقعد ملوما محصورا که ډېر دې کلو کو نو ته به په دې حال کې کښېنې چې ته به ملامت یې صحیح شو یعنی کو بخل دې وکړو دا ملوم د ړومبي ته راجع کې ټیک شو کو بخل دې وکړو نو ملوم به یعنی بیا به ملامت یې چې کاش ما دا خرچ هلته کړی نو د ما دپاره به ډېر بهتر و زما دپاره به د ثواب ذریعه وه زما دپاره به نور ښېګړه وه او محصوره دا په بسط سره تعلق ساتي ټیک ته یعنی هسې نه تاسو مکمل لاس کولو کې هر څه د نه ختم شي بیا در سره هېڅ سم پاتې نه شي نو بیا به محصور یعنی حسرت به کوې کاش ما هلته کې د 50 په ځای 10 لګولی وی ټیک ته ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بېشک ستاسو رب رزق وسیع کوي یبسطو ای یوسعه الرزق صحیح ده د هغه له رزق کې وسعت ورکوي لمن یشاء چاته چې وغواړي ویقدرو او چاته چې وغواړي نو کم کی انه کان بعباده خبیرا بصیرا بېشک ستا رب په خپل بندګانو باندې خبیر یعنی په باطن اعمالو باندې عالم دی او بصیر په ظاهر اعمالو باندې عالم دی ټیک شو ولا تقتلوا اولادکم یو بل اصل درته ښیي ولا تقتلوا اولادکم خپل اولاد مه قتلوئ خشیت املاک د فقر د مخافت د وجې نه د فقر د یرې د وجې نه د فقر د خوف د وجې نه نحنو نرزقهم ګوره نحنو نرزقهم پهله مونږ هغوی له رزق ورکوو و ایاکم او بیا د هغې نه پس تا له رزق درکوو ټیک شو پوه شئ یعنی تا ته چې کوم رزق میلاویږي دا هم د دقې اولاد د برکته تا ته میلاویږي نحنو نرزقهم مونږ هغوی له رزق ورکوو و ایاکم او تعالی ان قتلهم کان خطئا کبیرا بېشک د دوی دا قتل خطن اسم ته وایي کبیرا عظیما عظیمه ګناه ده ټیک شو کبیره ګناه ده ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې هم مه ځئ ټیک شو ګوره دلته دا نه دی راغلی لا تفعلوا الزنا ټیک شو بلکې لا تقربوا الزنا د زنا چې کوم دواعي دی هغې ته هم مه نږدې کېږي انه کان فاحشة وساء سبیلا بېشک دا فحش کار دی یعنی قبیح کار دی وساء او ډېر بد سبیلا لاره ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او تاسو مه قتلوئ داسې نفس چې الله تعالی هغه تاسو باندې حرام کړی دی الا بالحق مګر د حق د وجې نه او حق قتلونه څومره دي حق قتلونه څومره دي 3 ټیک شو کفر بعد ایمان ٹھیک شو زنا بعد احسان قتل مؤمن معصوم صحیح ده کفر بعد الایمان زنا بعد الاحسان رجم چې ورته وي ٹھیک شو او یا آسان لیکه دریم نمبر قصاصن قصاصن قتل حقی کنه مزدق کولی کې قصاص لیکه دا به درته آسانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ومن قتل مظلوما چې څوک مظلوما قتل کړی شو فقد جعلنا لوليه بېشک موږ د ولی دپاره یعنی د دوی د ورثاو دپاره سلطانا تسلط مو ورکړی دی په قاتل باندې صحیح ده یعنی دله مو دا اختیار ورکړی دی چې ته د قاتل سره خپل بدله د ده نه اخیستی شي خو فلا یسرف فی القتل دی به اسراف یعنی تجاوز به نه کوي د حد نه په قتل کې به تجاوز نه کوي د حد نه ٹھیک شو یعنی چې کم کس د خپل وجلې دی د زوی وجلې د رور وجلې دی
نو همدکه کس به وجني بل کس به نه وجني. انه کان منصورا، بېشک د ده مدد کړی شوی دی. مدد کړی شوی یعنی شریعت دله مدد ورکړی دی چې بس تم خپله بدله واله خیر دی. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، د یتیم مال تم نږدې مه ورځئ مګر الا بالتي هي احسن، چې کم هغه بهترینه طریقه ده، یعنی کم کې د یتیم دپاره فایده وي په هغې طریقې نږدې ورتلی شي. حتی یبلغ اشده، تر دې چې هغې بلوغت ته ورسي. واوفوا بالعهد اذا ان العهد کان مسؤولا، اوفوا بالعهد، د وعدو پورهوالی کوئ. چې کله تاسو د الله سره څه واده وکړئ یا د خلکو سره څه واده وکړئ نو هغه څه کوئ؟ اوفوا بالعهد، هغه پوره کوئ. صحیح شو؟ ان العهد کان مسؤولا، بېشک د وعدو باره کې به تپوس کړی شي. واوفوا الکیل، کیل پوره کوئ، وزن پوره کوئ، پوره کوئ. اذا کلتم، چې کله تاسو کیل کوئ. ووزنوا بالقسطاس المستقیم، برابر تلې باندې، صحیح تلې باندې، مساوي تلې باندې هغه وزن کوئ. ذلک خیر و احسن تأویلا، دا بهترم دی او د انجام په اعتبار سره هم ښایسته دی. ٹھیک شوه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، تاسو کېږئ مه. ٹھیک شو؟ ما ليس لك به علم، چې د کوم شي ستاسو څه علم نشته هغې پسې مه کېږئ. ٹھیک ده؟ یعنی کوم شي ستاسو ته علم نشته هغې کې ګوتې مه واخئ. صحیح ده که نه؟ ان السمع والبصر والفؤاد، بېشک د غوږونه، سترګې، فؤاد، زړه، کل اولئک کان عنه مسؤولا، د دې ټولو باره کې به د ستاسو نه تپوس کېږي چې په دې سترګو تاسو څه لیدلي دي، په دې غوږونو باندې تاسو څه اورېدلي دي، په دې زړه کې تاسو څه خیالات راوستي دي. ولا تمش فی الارض مرحا، تکبر سره او په فخر سره په دې ځمکه باندې ډېر مه ګرځئ. مرحن اکڑ کر مت چلو اس زمین پر. ٹھیک شو؟ انک لن تخرق الارض، تو کو ډېر اکڑ وکې، کو ډېر تکبر وکې نو څه به وکې؟ ځمکه شلولی شي؟ نشي شلولی. لن تخرق، ہرگز تم زمین کو نہیں پاڑ سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو. نو ستا د تکبر څه فایده بیا وکړه؟ د دې عقل په دې ځمکه کې په عقل سره تلو تا ته څه فایده حاصلېږي؟ هېڅ هم نه حاصلېږي. نو بس ښه په عاجزۍ سره ځه. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، دا ټول هغه ګناهونه دي، هغه برایانې دي ستا د رب په نزدیک باندې دا ناپسندیده دي. الله تعالی دا ناخوښۍ دې باندې پوه شئ. ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمت، دا د هغې څه نه دي چې ستا رب د حکمت نه تاسو ته وحی کړې ده. الیکا، کاف ضمیر چا ته راجع دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم ته. ای رسوله، ای د الله رسوله، دا هغه هر څه نه دی، حکمت نه دا خبرې دي چې کوم ستا رب تاسو ته وحی کړې ده. ولا تجعل مع الله الها آخر، دا الله سره بل څوک اله مه شریک کوئ. فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا، تاسو به جهنم ته وغورځولی شئ. ملوما یعنی ملامته به یې، مدحورا د رحمت نه به لرې ویشتلی شوي یې. افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا تاسو خپل رب دپاره افاصفاکم ربکم بالبنین، آیا ستاسو رب ستاسو دپاره بچي خوښ کړه؟ واتخذ من الملائکة اناسا، او ځان دپاره لوریانې خوښې کړې د ملایکو نه. عربو به دا وی که نه؟ مشرکینو به دا خبره کوله که نه؟ دا فرشتې د الله تعالی لوریانې دي، او چې خپله لور به یې وشول ژوندی به یې ښخه کړه. چې خپله لور به یې وشوه، قرآن کې الله تعالی فرمایي مخونه به یې تک تور شو، د قوم نه به پټېدو چې اوس به زه څه کومه، یا خو به یې په ملامتیا سره ساتمه او یا به یې چې کم دی بس کنده به وله وکنم او ښخه به یې کړم. ټیک ده؟ نو ظالمانو الله تعالی تاسو دپاره اولاد خوښ کړه او تاسو د الله دپاره لوریانې خوښې کړئ. صحیح شو؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بېشکه تاسو چې دا کومه خبره کوئ دا ډېره غټه خبره ده.
ډیره عظیمه خبره ده، ډیره سنګینه خبره ده دا تاسو چې تاسو کمه کوئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. تحقیق سره صرفه دلته معنی څه ده؟ بیان کرنا. لقد بینا فی هذا القرآن، تحقیق سره مونږ بیان کړی دی په دې قرآن کې د امثالونه، د وعیدونه، د وعدونه. لیذکروا د څه دپاره؟ چې تاسو وعظ حاصل کې. وما یزیدهم او دا نه سوا کوي الا نفورا مگر د حق نه نفرت. یعنی د کافرانو دپاره د وعظ، د نصیحت، د مثالونه، د وعدې، د وعیدونه دا د دې دپاره دي چې دی ته نصیحت حاصل کړي. خو دا داسې ظالمان دي چې دی صرف نفرت سوا کېږي د حق نه او نور څه دی ته فایده نه ورکوي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. قل اوایا دی ته د کافرانو ته لو كان معه کو الله تعالی سره آلهة یو بل شریک وي، کما یقولون څنګه چې تاسو وای، اذن لابتغوا الى ذي العرش سبیلا نو دې ټولو الهانو به خپل خپل مطلوبه شیزونه یا خپل خپل شیزونه به یې اخیستی وي او عرش طرف ته به تلي. صحیح ده؟ بره باندې پوهېږې؟ خپل خپل قدرتونه، خپل خپل طاقتونه به یې راغیستي وو او الله تعالی باندې به یعنی عرش طرف ته به دی څه کوله؟ تلل به. صحیح ده؟ چې هغوی سره جنګ وکړي. خبره باندې پوهېږې؟ دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله سره بل شریک نشته. کو بل شریک وی نو تشه جګړه به وه بیا. ٹھیک ده که نه؟ سبحانه الله تعالی پاک دی، تنزه دی د هغه دپاره، وتعالی او اوچت دی، بزرګي ده، اما یقولونه چې کوم دی خبرې کوي هغې نه الله تعالی ډېر اوچت دی، علوا کبیره، ډېر زیات اوچت دی. صحیح ده؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. دا الله تعالی دپاره تسبیح بیانوي، یعنی دا هغه پاکي بیانوي و اسمانونه او ځمکه، ومن فیهن او په دې اسمانونو او ځمکو کې چې کوم مخلوقات دی دا ټول. وان الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. دغه ټول مخلوقات، دا کم شیزونه چې په دې مخلوقاتو نه په دې اسمانونو او ځمکو کې دي، الا یسبح بحمده، هغه د الله تعالی پاکیم بیانوي او د الله تعالی حمدم بیانوي، یعنی سبحان الله وبحمده. ٹھیک شو؟ سبحان الله وبحمده لیکن لا تفقهون تسبیحهم. خو تاسو د هغوی په تسبیح باندې پوهېږئ نه، تاسو د هغې نه چې کوم دی ناواقفه یې، د هغې فقه تاسو سره نشته دی. انه کان حلیما غفورا، بېشک الله تعالی بردبار ذات دی، یعنی صبر کون کې ذات دی، هر چاله مهلت ورکون کې ذات دی د عقوبت په اعتبار سره. غفورا او بل بخون کې ذات هم دی. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. دا اصل کې داسې چلو ابو جهل. صحیح ده؟ نبی علیہ السلام منځ ته ولاړو. ټیک شو؟ څه ته ولاړو؟ منځ ته ولاړو. نو نبی علیہ السلام منځ کولو، نو دغه ټیم کې ابو جهل او ام جمیل. ام جمیل پیژنې څوک وه؟ د ابو لهب ښځه. صحیح شو؟ ابو لهب ښځه او ابو جهل دی د نبی علیہ السلام د قتل اراده وکړه علی الغفلت، د غفلت په ټیم کې، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته ولاړو او ابو جهل دا اراده وکړه چې نبی علیہ السلام په دغه غفلت په موقع باندې څه کي؟ قتل یې کي. ٹھیک شو؟ الله تعالی دا ارشاد، دا الله تعالی دا آیت نازل کړو. بلکې ابو جهل دا په خپلو سترګو ولیده چې د نبی علیہ السلام ته مخې ته داسې یو دیوال غونته کېدی او د هغې نه اور روځي او په ده باندې راځي. صحیح شو؟ دا ابو جهل په خپلو سترګو باندې لیدلي.
نو الله تعالی په دې موقع باندې دا آیتونه نازل کړه واذا قرأت القرآن ای نبی کله چې ته د قرآن قرائت کې جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نو مونږ جوړ کو د ستا په منځ کې او د هغې خلکو په منځ کې چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي هغې په منځ کې یو حجاب راوستو یو پرده راولو صحیح شو وجعلنا علی قلوبهم اکنه او د دوی په زړونو باندې داسې پردې دي غلافونه دي پکې ان یفقهو چې دوی په دې قرآن باندې پوه شي د دې قرآن فهم دوی ته حاصل شي وفي آذانهم وقرا او د دوی په غوږونو کې مالوچونه دي واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده او چې کله ته ذکر کې د قرآن کې د خپل رب یوازې ولو علی ادبارهم نفورا نو دوی بس مخونه واړی په شا طرفونو باندې روان شي د څه د وجې نه نفورا د نفرت د وجې نه خبره باندې پوهېږي دوی دا ټول قدرتونه ویني په قرآن باندې هم پوهېږي عربو که نه عربي خو ورتله که نه په قرآن باندې پوهېدله خو الله تعالی فرمایي چې د دوی زړونه په غلافونو کې دي یعنی دوی ته هغه قرآن هغه برکات او د قرآن هغه چې کوم سرور دی او هغه دی هغه د دوی زړونو ته رسي نه او د دوی په غوږونو کې مالوچونه دي دوی کو اوري نو بیا هم نه اوري صحیح شو نحن اعلم بمن یستمعون به مونږ ته ښه پته ده دا قرآن څوک اوري دې ته څوک غوږ دی اذ یستمعون الیک کله چې تا قرائت کې نو دوی تا ته غوږ دي و اذ هم نجوا یعنی نجوا معنی اذ هم نجوا دی چې کوم دی هغه ټایم کې خپلې پټې پټې مشورې کوي نجوا مشورو ته وایي مناجات کوي خبرې کوي اذ یقول الظالمون نو دغه ټایم کې ظالمان وایي ان تتبعون الا رجلا مسحورا ای ظالمانو تاسو د یو داسې کس اتباع کوئ چې هغه مسحور دی یعنی په هغه باندې د هغه په عقل باندې غلبه راغلی ده یا مسحور هغه کس ته وایي چې چا باندې جادو کړی شوی وي صحیح شو را باندې پوهېږئ ګورئ نحن اعلم بما یستمعون به مونږ ته ښه علم دی چې د قرآن ته څوک غوږ دی قرآن ته غوږ څوک دي مسلمانان که نه مؤمنان صحابه به ورته غوږ دو اذ یستمعون الیک کله چې دکه مؤمنان دغه صحابه ستا قرائت ته غوږ دي اذ هم نجوا نو دغه منافقان دغه کافران خپل منځ کې دا خبرې کوي خپل منځ کې مشورې کوي اذ یقول الظالمون دا ظالمان پکې دا خبره کوي ان تتبعون الا رجلا مسحورا ای مسلمانانو ای مؤمنانو ای صحابو تاسو تابعداري کوئ د داسې کس چې هغه باندې خو جادو کړی شوی دی صحیح شو دې باندې پوه شئ سحر شده سړي تاسو تابعداري کوئ انظر کیف ضربوا لک الامثال وګورئ دا کافران تاسو دپاره څنګه مثالونه بیانوي کله وایي دا سړی مسحور دی کله وایي دا سړی کاهن دی او کله وایي دا سړی خو شاعر دی فضلوا پس دی ګمراه دي فلا یستطیعون سبیلا دی د هدایت نه لرې دي فلا یستطیعون سبیلا دی د لارې استطاعت نه لري وقالو او دا منکرین د قیامت منکرین د قرآن منکرین د بعث بعد الموت د رسول منکرین د الله تعالی منکرین هغوی دا خبره کوي اذا کنا عظاما ورفاتا آیا مونږ چې شو اډوکي ورفاتا رفات وایي بوسیده ټوکړو ته خبره باندې پوهېږې هغه دغه چې کوم ورستې شوي وي اډوکي چې وراسته شي نو هغې نه دغه جوړ شي که نه داسې ایره غونته ترې جوړه شي که نه اذا کنا عظاما ورفاتا آیا چې مونږ شو اډوکي او زمونږ نه چې کوم دی ټوکړې ټوکړې جوړې شي یا بوسیده شو انا لمبعوثون خلقا جدیدا نو آیا مونږ به دوباره په نوې خلقت سره راپاسو صحیح شو دا به هغوی اعتراض کو که نه نو الله تعالی فرمایي چې ای نبی علیه السلام دوی ته ووایه کونو حجارتا او حدیدا تاسو خو اډوکي یادوئ که نه او تاسو خو دا یادوئ چې مونږ به ایره شو زمونږ نه به خاورې جوړې شي نو تاسو کاڼي شئ صحیح ده کونو حجارتا کاڼي شئ او حدیدا یا اوسپنه شئ او که دام تاسو ته معمولي شیزونه ښکاري
او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا هغه شیزونه ځان نه جوړ کې چې کم ستاسو په نیز باندې ډېر زیات سخت دي. صحیح شو؟ یعنی د حجار او د حدید نه زیات غټ دي او زیات غټ سخت دي، او داسې شیزونه چې هغه حیات نه قبلی، هغه شیزونه ځان نه جوړ کې. فسیقولون من یعیدنا، نو ان قریب چې دی ته حیات میلو شي نو دی به وایي من یعیدنا، مونږ ته دوباره د حیات چا راکو. قل الذي ووایه دی ته فطرکم، هغه ذات درکو فطرکم چې خلقکم تاسو یې پیدا کړی وی اول مرتن، په لومبي ځل باندې تاسو پیدا کړی وی، په لومبي ځل باندې. ولم تکونو شیئا، تاسو هېڅ سم نه وی، الله تعالی چې کوم دی خلقکم تاسو پیدا کړی. مره باندې پوهېږئ. فسینعزون الیک رؤوسهم، نو ان قریب به دی حرکت ورکوي خپل سرونه ستاسو طرف ته. یعنی د تعجب د وجې نه څوک هغه کله کله انسان دا سر داسې دغه کوي که نه، د ها په جواب کې هغه سر داسې دغه کوي که نه، تعجب د وجې نه. مره باندې پوهېږئ. ټیک شو؟ نو دی به ان قریب دا خبره به ومني، خو هغه وخت به بیا تیر شوي او به د قیامت وخت وي. مره باندې پوهېږئ. ویقولون، او همدکه کافران استهزاء په مؤمنانو باندې دا خبره کوي، متا هو، یعنی د قیامت دا ورځ، دا دوباره د ژوند دا ورځ دا به کله وي. قل عسى ان یکون قریبا، ووایه ای نبي علیه السلام دی ته عسى ان یکون قریبا، چې کیدی شي دا نږدې وي. یوم یدعوکم، هغه ورځ به وي چې تاسو ته به آواز وکړی شي، یعنی د اسرافیل علیه السلام په زبان باندې د هغه په شپېلۍ باندې به تاسو ته اعلان وکړی شي، تاسو به د قبرونو نه راپاسئ. فتستجیبون، یعنی د اعلان جواب به تاسو ورکوئ، یعنی تاسو به قبرونو نه جواب ورکړئ او راپابسئ. بحمده، د الله تعالی په حکم سره، د الله تعالی په حمد سره. وتظنون ان لبستم الا قلیلا، تاسو به هغه ټیم کې دا خبره کوئ چې مونږ خو وخت نه دی تیر کړی مګر لږ شانتې.